بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ رب ذوالجلال په دې آیت کریمه کې فرمایي چې کله په تاسو څوک سلام واچوي نو احسن او ښکلی انداز سره جواب ورکړي. احکام القرآن کې علامه جساس رحمه الله فرمایي چې د عربو دا دستور و چې کله هم د یو بل سره میلاوېدل نو دوی به دا الفاظ ویل حیاک الله حیاک الله، الله دې تا ژوندی لري، الله دې تا ژوندی لري. خو لیکن کله چې اسلام رالو نو د سلام الفاظ بدل کل او دای مقرر کل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حسن بصری رحمه الله زمون فقها فرمای چې سلام اچول مسنون عمل دی، خو لیکن د سلام جواب ورکول واجب دی. و څوک د سلام جواب نه ورکوي دا په ګناهګاریږي. د دې وجې نه روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم انسان په چا سلام واچي او هغه جواب ورنکي نو دا زما د امت نه دی، یعنی دا متبع سنت نه دی، زما د سنتو پابند نه دی. د دنیا چې څومره مهذب قومونه دي چې کلم یو بل سره ملاویږي او ملاقات کوي نو دی د سلام او تحیې دپاره څه الفاظ مقرر وي. دک شان اسلام هم چې کله دوه کسان ملاویږي نو حکم یې کړی چې تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الفاظ وایي، او دا الفاظ یو عالمگیر جامعیت لري. کله چې یو انسان په بل چا سلام واچي نو دې کې ډیر زیات فواید دي. یو فایده دا چې السلام دا د رب ذوالجلال نوم دی، نو د الله رب العزت د نوم تذکره پکې وشي. دویمه دا چې دا د بل مسلمان دپاره نصیحت دی چې کلم ته چا سره ملاویږي نو دا الفاظ وایا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، داغه دپاره نصیحت شو. دریم دا چې دا د مسلمان رور سره اظهار محبت دی چې زما تا سره ډېر محبت دی ځکه مې درته دعا وکړه. بله دا چې دا د مسلمان رور دپاره دعا ده او یو جامع دعا ده چې کله انسان سلام واچي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دې معنی ده چې تا باندې د الله رب العزت د طرف نه سلامتیا وي او د هغه رحمتونه او برکتونه دې په تا باندې وي. نو دا یو جامع دعا ده. بله دا چې دا یو معاهده ده د سلام اچونکي د طرف نه چې زما د خولې او د لاسونو د شر نه به ته محفوظ یې، زما د طرف نه به بالکل ته په امن کې. او د غونډو نه غټه فایده دا ده چې دا سنت نبوي دی صلی الله علیه وسلم. روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. د جنت د داخلېدو دپاره چند اعمال نبی علیه الصلاة والسلام په دې روایت کې ذکر کړي دي. هغې کې اولنی افشوا السلام چې د سلام رواج عام کې چې هر ځای کې یې سلام اچوئ، واطعموا الطعام او خلکو باندې طعام اخروئ، وصلوا باللیل او د شپې مونځ کوئ یعنی د تهجد مونځ کوئ، والناس نیام داسې حال کې چې خلک وده وي او ته الله ته ولاړ یې، تدخلوا الجنة بسلام نو جنت ته به په سلامتیا سره داخل شي. دې روایت نه معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام د رواج عام کولو حکم کړی دی. بل روایت کې راځي چې تاسو د یو بل سره مینه او محبت کوئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه تاسو ته ووایم ای صحابه چې مینه به څه سره زیاتیږي؟ صحابه کرامو عرض وکړو چې د الله رسول خامخا وفرمایل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو یو بل باندې سلام اچوئ، د سلام په برکت سره بس تاسو یو بل سره مینه او محبت زیاتیږي. د طبرانی شریف په روایت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د مغفرت په اسبابو کې یو کامل سبب هغه سلام اچول دی. نو د سلام په وجه باندې رب ذوالجلال د انسان مغفرت هم کوي. او د سلام یو برکت دا هم دی چې کم انسان په سلام کې پهل کوي، ابتدا کوي، نو دا انسان به دا تکبر نه بری وي. سلام اچولو والا انسان متکبر نشي کېدی څوک چې پهل کوي، ځکه متکبر انسان دا سوچ کوي چې ما باندې به خلک سلام اچي، زه په چا باندې سلام نه اچوم. د دې وجې نه
کم انسان چې سلام کې پهل کوي د کې تکبر نشته. سلام کې پهل کول دا د عاجزۍ علامت دی، دا د تواضع او د انکسارۍ علامت دی او د انبیاء شان دی. طبرانی شریف کې یو روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کم انسان چې دروازه شل سلام واچي او په مجمع باندې وي او کنه ځان له افراد باندې وي او په دغه ورځ باندې د انتقال شو، وفات شو، نو رب ذوالجلال به دا خامخا جنت ته داخلي د لپاره جنت لازم شي. د دې وجنه صحابه کرام به د سلام په نیت سره بازار ته تلل او په خلکو باندې به سلامونه شول، چونکه صحابه کرام د نبی علیه السلام د یو خبره کامل اتباع والو دې لپاره بتلل. او چې څوک سلام جواب نه ورکوي نبی علیه السلام فرمایي چې دا زما د امت نه دی. د دې روایاتو په تناظر کې ابن عبدالبر مالکی رحمه الله د سلام د جواب په فرضیت باندې اجماع نقل کړی ده چې د سلام جواب ورکول واجب دی. په یو روایت کې دام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په غونډو خلکو کې بخیل ترین سړی هغه دی چې په سلام کې بخل کوي، سلام هم نه شي، دا بخیل ترین انسان دی. د دې وجه نه سلام اچول مسنون اور مبارک عمل دی. په یو روایت کې دام راځي، طبرانی شریف روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل غالب ابن قطان رضی الله عنه فرمایي چې ما ته والد صاحب وویل چې لاړ شه د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت اقدس کې زما له طرف نه سلام پیش کا. زه لاړم، ما سلام پیش کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل علیک وعلی ابیک السلام، پتا دیم د الله سلامتی او ستا په والد صاحب دیم د الله سلامتی او. د دې روایت نه معلومه شوه که یو انسان پتا سلام رولیږي نو په دې کس باندې سلام ووایه چا چې سلام راوړی دی او په هغه باندې مو وایه چا د طرف نه چې راوړی دی. نو الفاظ دا دي چې څوک درته وایي فلاني در باندې سلام وایي نو داسې الفاظ به وایي علیک وعلیه السلام، پتا دیم سلام وي او په هغه دیم سلام وي. بیا د سلام الفاظ څومره نقل دي؟ په یو روایت کې راځي ابن عمر رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې یو کس حاضر شو د نبی علیه السلام خدمت اقدس کې او ویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د لس نیکیان شو. بل سړی رالو او ویل السلام علیکم ورحمت الله، نبی علیہ السلام فرمایي د شل نیکیان شو. بل سړی رالو او ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د 10 نیکیان شو. د حدیث نه معلومه شوه چې د سلام الفاظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پوری دي. البته د مشکات شریف او د ابو داود شریف یو روایت ته سندن ضعیف ته، خو لیکن امام ابو داود رحمه الله دی روایت متعلق فرمایي چې په فضایلو کې معتبر دی، لہذا عمل په کول شي. یو سړی رالو د نبی علیہ السلام خدمت کې سلام واچولو، ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. نبی علیہ السلام او فرمایل چې د سلويخ نیکیان شو. سندن ضعیف ته، خو لیکن په فضایلو کې چلی دی چې یو انسان ومغفرته الفاظ وی نو اجر به وتا ملاویږي. خو لیکن بل طرف ته چې مونږ وکتل د ابن عمر رضی الله عنه یو روایت موجود و چې هغې باندې یو کس سلام واچولو، ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. هغې فرمایل چې وبرکاته پورې کافي دی، دې نه زیات مه وایه. د دې روایت په تناظر کې زمونږ فقها علامه شامی رحمه الله اور فتاوی هندیه هغې فرمایي لا ينبغي ان یزاد علی البرکات، وبرکاته پورې ویل پکار دي، د دې نه زیات ویل مناسب نه دي. حرام ورته نه دی ویلې، مناسب نه دی چې د دې نه زیات ووایي. ولیکن گنجائش ته د روایت په بنیاد باندې کو یو سړی ومغفرته ووایي نو اجر به ورته ملاویږي. او د دې فتاوجاتو چې کوم عبارات د دې نه دا معلومیږي چې وبرکاته پورې ویل کامل سنت دی او دا په صحیح روایتو کې راغلی دي. او کو یو سړی ومغفرته ووایي نو چونکې روایت کې شته د دې په وجه باندې ورته اجر ملاوي دي شي. د دې باوجود
بعض اوقاتو کې سلام اچول مکروه دي، هغې نم شریعت منع فرمایلی ده. مثال په طور باندې یو انسان مونځ ته ولاړ دی، نفل کوي یا فرض کوي، د ده باندې به سلام نه اچوي، د باندې سلام اچول دا مکروه دي. علامه شامی فرمایي د مکروه نه مراد تحریم دی، یعنی حرام دی، ځکه د سلام اچول دا خو مسنون عمل دی، ولیکن د سلام جواب ورکول خو واجب دی، او په مونځ کې دا تعالی جواب درکولی نشي، خو جواب درکوي نو مونځ یې ماتېږي، خو نه درکوي نو ګناهګارېږي، نو په دې وخت کې سلام اچول نه دي پکار. دکه شان یو سړی د قرآن کریم تلاوت کوي، نو د باندې به سلام نه اچوي، البته کو چا پې سلام واچولو نو بیا راجح قول مطابق دله پکار دی چې جواب ورکړي، کو جواب یې ور نه کړو ګناهګارېږي پې نه. علامه شامی بعض ځایونه ذکر کړي دي چې هلته د سلام جواب ورکول واجب نه دي، کو یو انسان سلام واچوي نو دله جواب ورکول واجب نه دي. په هغې کې یو ځای دا دی چې یو انسان ذکر اذکار کې مصروف وي، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، چې څه قسم ذکر اذکار کې مصروف او توجه سره لګیاو، د ده باندې سلام اچول نه دي پکار، ځکه سلام اچولو سره د ده ټوله توجه خرابېږي، او کو سلام پې څوک واچوي جواب دې نه ورکوي په دې موقع باندې. دکه شان طلبه کرام ناستې تکرار کوي، علمی مذاکرې کوي، د کتاب سبق یو بل سره اړوي، نو په دکه وخت کې په دې باندې سلام اچول مکروه دي. دکه شان استاذ لګیا د درس ورکوي، کتاب پڑھاوي، حدیث پڑھاوي یا قرآن پڑھاوي یا نور فنون پڑھاوي، نو په دغه درس موقع باندې طالب علم له پکار نه دي چې دا په استاذ باندې سلام واچي. بل ځای د جمعې او د اخترونو خطبه امام پڑھاوي، د خطبې د پړاولو په دې دوران کې په امام باندې سلام اچول نه دي پکار. دکه شان کم خلک چې خطبه اوري نو په دې باندې سلام اچول نه دي پکار. دغه وخت کې حکم دا دی چې توجه سره خطبه وره، خو سلام پې اچوي نو ټیک ته چې مسنون عمل دی، خو هلته جواب ورکول خو واجب دی، خو جواب نه ورکوي هم ګناهګار دی، خو ورکوي نو استماع هغه ورسره اورېدل خرابېږي، په هر صورت انسان ګناهګارېږي، نو سلام نه دي اچول پکار. بل ځای چې یو انسان اذان کوي نو د اذان په وخت کې به د مؤذن باندې سلام بناچي، مکروه دی. یو انسان اقامت کوي، د اقامت په دوران کې به د باندې سلام اچول مکروه دی، که چا پې سلام واچلو جواب دی نه ورکوي، واجب نه دی پې جواب ورکول. بل مقام کو یو انسان تشو مجازو ته یا ډکو مجازو ته ناست دی نو د باندې سلام اچول مکروه دی. فقهاو لیکلی دی که یو انسان روټۍ ته ناست دی، مجمع ده روټۍ ته ناسته ده، نو په دې باندې سلام اچول نه دي پکار. بل موقع که یو انسان په ګناه کې اخته دی، مثال په طور باندې نشه کوي یا شراب څکي یا فلم ته ناست دی یا نور داسې په ګناه کې اخته دی چې ته په خپلو سترګو وینې، نو په دغه وخت کې په ده باندې سلام به نه اچوي، سلام اچول مکروه دی. په خیر علی ورته ویلی شي، سلام به پرې نه اچوي. یو اهمه مسله دا د علامه شامی ذکر کړې ده، والجالسین فی المسجد لتسبیح او قراءة او ذکر حال التذکیر. کم خلق چې موز لراشي او د موز په انتظار باندې مسجد کې ناست وي، څوک ذکر اذکار کوي، څوک نوافل کوي، څوک د قرآن کریم تلاوت کوي، څوک دعاګانې کوي، څه ناڅه اعمالو کې مصروف وي، نو په دغه وخت کې یو سړی راننوځي او بدی حاضرین نو باندې جهرن سلام اچوي، نو دغه جهرن او په تیز اواز باندې سلام اچول دلته مکروه دی او ګناه ده. ځکه کو ته سلام واچي نو د سلام جواب ورکول خو واجب دی، کو دی تعالی جواب درکوي نو قرآن تلاوت په بندوي، ذکر اذکار په بندوي، موږ حالت کې جواب درکولی نشي، نو د دې تعلق مع الله د ختم، د دې توجه د ختم کړه. دې وجه نه په دې باندې جهرن سلام اچول مکروه دی. کو سلام چې اواز ولو په دې موقع باندې علامه شامی فرمایي جواب دې نه ورکوي، چې دې انسان ته د خپلې غلطۍ احساس وشي چې ما غلطي وکړه، خلاف سنت عمل مې وکړه. والسلام.